زمان نبی په یو مجلس کې د ونی ذکر وکړو چې ماته به دا ونه څوک وخی ونه د کجوري مراد و خو دې صحابي ځان خاموش او کله چې کور ته راغی نبی علیه السلام صحابو ته ویل ونه د کجوري ده خپل پلار عمر ته وایي بابا جانا ما ته پته وه چې دا ونه د کجوري ده لیکن تاسو مشران اصحاب ناست وئ رسول الله هم ناست و دې وجې نه ما شرم وکړو ما دا خبره ونه کړه ما ادب الادب فوق الامر عمر ورته بچیه که تا دا خبره کړې وې زما سر به دې ډېر اوچت کړی وې تا دا خبره هلته ولې ونه کړه آغا عبدالله کله به چې کعبې ته راتو چونکې د رسول الله څخه حج ته راغلی عمرې ته راغلی آغا مقامات ورته معلومو په کوم چې زما نبي کېناستلی ابن عمر به چې کله هغه مقام ته ورسېد په هغه مقام باندې به کېناستو که تشبول به نبي علیه السلام په کوم مقام کې کړي ابن عمر به هلته کېناستو اگر چې تشبول به نه ورغلي لیکن عشق د رسول الله پې ډېر غالب دته وای عاشق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام سے من محبت دمرا سوا دے اصحاب مصطفی کی داغه مقام په علم کې ډیر اعلی دے کله راغه کعبه ته ولاړ دے ورته اے کعبه ما ته پته ده ستا مقام ډیر شرافت والا دے ستا مقام ډیر برکت والا دے ستا مقام ډیر عظمت والا دے لیکن یاد ساتم د یو مومن مختن نرسي اره د مومن مخ ډیر اعلی دے یورانا رحمان الله حقانی سے دامت برکاتهم العالیہ هغه یو مسئله وکړه یاد ساته په مسجد کې به طالب جارو نه وای که مسجد کې طالب جارو وای دا ستا د ایمان سودا نه ده وجه دا ده زما د نبي اصحاب موجود دي زما نبي په خپله جارو نه وای کله چې نبي موجود دی صحابي جارو نه وای کله چې امام مسجد موجود دی امام مسجد به جارو نه وای هغه وی د امام مسجد مقام فتاوا شاملی کړي علامه شاملی کړي من پښتانه به وقفه هغه تر علم پته نشته بیا عظیم الیان چې هغه ایمان د کعبه په دیوار راول دی کا ایمان په الله نه دی ایمان په مصطفی نه دی ایمان د الله په خبرو نه دی ایمان د مصطفی په الفاظو نه دی هغه را پاسید په مولانا حقانی صاحب اعتراض وکم ته پته نشته مولانا صاحب معمولی خبره کړه اره زی په دلیل کومه ډیر په اوچت الفاظو کې کوم یاد ساته د طالب مقام خود ټولو نه اعلی دی وجد آدم زمان نبی الفاظ فرمائی نبی فرمائی ټول ازمکه لعنت دا په ټول ازمکه د رب لعنت ویلې شوی دی درې زګینه د لعنت نه پاک دي نمبر 1 مسجد دی نمبر 2 طالب دی نمبر 3 عالم دی دا زمان نبی فرمائی په تمام دنیا کې هر چیز باندې لعنت دی لیکن طالب د لعنت نه پاک دی عالم د لعنت نه پاک دی نبی فرمائی مسجد د لعنت نه پاک دی د دې سره کم سیس تعلق راغی ام د لعنت نه پاک دی بیا ذهن تواچوا ابن عمر کعبه ته ولاړ دی اے کعبه ته عظمت والا اے کعبه ته برکت والا اے کعبه ته شرافت والا لیکن د مومن مخستان زیات برکت والا دی علی په مومن کې په مقام اول دی عالم په مومنانو کې مقام اول دی یا وایا د کعبه نه د عالم مقام اعلی دی کنه دی اجي صاحب وایا مولانا صاحب اعتراض کول نو مخکې زما په دلیل غور وکړه دا غي وجه سره حضرت بلال په کعبه د پاس ولاړ دی آسان کوي کچرته د مومن مقام د کعبه نه اعلی نو چرته په کعبه د پاس نو ودرېدل لیکن ستاسو په ذهن کې دارا چې د کعبه د دیوالونو عبادت کوا څنګه هندوان اعتراض وکړ مسلمانان وای تاسو مونږ ته وای تاسو د غټي عبادت کوئ اره تاسو چې د غټي عبادت کوئ دا کفار اعتراض وکړ تاسو په مونږ اعتراض کوئ بت د غټي نه جوړ دی تاسو د بت عبادت کوئ مسلمانانو تاسو وای تاسو چې کمی کعبه ته سجده کوي اره هغه کعبه د غټي نه ده جوړه علماء دیوبند جواب ورکړي صاحب دا اعتراض په خپل جیب کې کېدا موږ د غټي عبادت نه ده کړې موږ د کعبه عبادت نه ده کړې موږ په جهاد د کعبه ولاړیو که زمونږ په ذهن کې د کعبه عبادتو موږ په کعبه د مؤمن نه اعلی ګڼله لیکن زمونږ عقیده او نظریه ده د یو مؤمن مقام د ابن عمر د قول مطابق د کعبه نه اعلی ده دا ابن عمر فرمایي دا زمال پاس ندی اره که اعتراض کے پا صحابی عبداللہ بن عمر وکا
کعبه ته مخامخ ولاړ دی کعبه ته شرافت والای کعبه ته عظمت والای کعبه ته برکت والای لیکن یو مومن داغه پسله کې الله دی داغه په جسم او جان کې رب العالمین دی د رب کلام دی داغه په زبان باندې ذکر د الا الله دی ته داغه نه اعلان نه دا ابن عمر فتوا ده من جواب ورکه صاحب یاد ساته زمون په ذهن کې د کعبه مقام کچرتا من کعبه ته سجده کولا زمون عقیده او نظریه بدان نو تاسو ذهن ته عقیده واچوي زمون عقیده او نظریه دا کدا کعبه نو قدیس مکه باندې تر ټولو نه زیات برکت والا زیاده مسجد ده وجه دا دلالت نه پاک ده دین زیات برکت والا بیت القدس ده مخکلار شاه حرم کعبه ده مخکلار شاه بیت الله ده مخکلار شاه مسجد نبوی ده مخکلار شاه لوح محفوظ ده مخکلار شاه صریف الاقلام ده دین مخکلار شاه عرش معلا ده لیکن د مصطفی د جسم سا کما خاور لګیدل هغه خاور د دې مسجد نم اعلی د بیت القدس نم اعلی حرم کعبه نم اعلی بیت الله نم اعلی مسجد نبوی نم اعلی دا صریف الاقلام نم اعلی د بیت الله نم اعلی صریف الاقلام نم اعلی کرسی نم اعلی لوح محفوظ نم اعلی اره لوح محفوظ پریدا مسجد پریدا بیت القدس پریدا حرم کعبه پریدا بیت الله پریدا مسجد نبوی پریدا کرسی پریدا لوح محفوظ پریدا صریف الاقلام پریدا د نبی د جسم سا کما خاور لکی دللا ا د عرش نم اعلی دا کچرت منګه بیت الله ته پدی وجه سجده کولا چې دا زمنګ رب دې منګه د نبی د جسم سا لګی دلی خاورا چرته د عرش نه اعلان نګنلا اره کومنګه د اعلی پوجا سجده کولا منګه د نبی روزه ته سجده کړی وا لیکن منګ چې سجده کو دی وجه کو د رب حکم دې پدی وجه کو چې دا د رب حکم دی ورنه زمنګ عقیده او نظریه د دین بالکل برعکس جدا ده من د کعبه په طرف باندې منځ کو من کعبه طرف ته منځ نه کو غني مسله څنګه بغیر کې سلور کسان روان د قبله پته نشته سلور طرفونو ته منځ وک اخیره کې پته ولګیدا چې یو اجي سے پکې منځ کعبه طرف ته کړل نور ټول جدا اړخونو ته کړل زمونږ عقیده او نظریه دا چې د ټول منځ شوی الانګه کدی ته منګ را ویل لکه څنګه چې تاسو بوت تراب وای نو بیا منګ ویل چې درې دي دوباره مونږ د دینه هټ کر واوره کله کعبه وجود وران شي منګ بیا هم دغه طرف ته مونږ نو استوایا کعبه زمونږ رب ته لیکن د هندوانو په شان بازي مسلمانان مشته شاغي عقیده او نظریه دار چې د کعبه دیوالونو زمون خدایان نه دا درب حکم دی کله رب حکم نه بیا به مسلمان دې طرف ته مخ نه واړولې دیو جن ما عقیده ذکر کولا ائمه الثلاثه فرمای امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زمکه د مکی اعلی دا امام مالک فرمای زمکه د مدینی اعلی دا د دې امامان اجتهادي اختلاف ته په دې مسأله کې لیکن یو عقیده او نظریه دا د مکی زمکه پریدا اغه لوی عرش ته ګورا دا غي سره مقامات دي یو ته شریف الاقلام اغه تر اچار رسائی نکیگی یو توي لوح محفوظ یو توي کرسی دا غي نه هټ کر لارشا اخیره مکان ده عرش معلا ده د دې ټولونه اعلی اغه خاور ده کما چې زمات د نبی د جسد سره لګیدل دا عقیده د امام اعظم همدا دا د امام شافعی همدا دا د امام احمد همدا دا د امام مالک همدا دا اتفاقی عقیده ده دا د امت عقیده ده د نبی د جسم سره کما خاور لګیدل اغه خاور د عرش معلا نم اعلی ده بیا ځین ته چې مسأله واچوا کما خاور زمات د نبی د جسم سره لګیدل اغه خاور کې لیدو د پار نظر نشتا اغه خاور کې اوریدو د پار غوږ نشتا اغه خاور کې خبرو د پار زبان نشتا اغه خاور کې پویدو د پار شعور نشتا کله چې تعلق د مصطفی د جسم سره غه د دې مسجد نم اعلی بیت القدس نم اعلی حرم کعبه نم اعلی بیت الله نم اعلی مسجد نبوی نم اعلی شریف الاقلام نم اعلی لوح محفوظ نم اعلی کرسی نم اعلی ان تر دې چې عرش مولا نم اعلی
اجي سے وایا کما خاوره چې لا شعور دا لیدو د پار سترګن نشتا او ریدو د پار غوږ نشتا وینو د پار زبان نشتا ویدو د پار شعور نشتا کله چې نبی د جسم سره ولګیدا د دې مسجد نه اعلی عرش نه اعلی بیت الله نه اعلی مسجد نبوی نه اعلی یا ته وایا صدیق شعور والا عمر عقل والا عثمان حکمت والا علی حکمت والا معاویہ تدبر والا ابن مسعود فقاهت والا معاویہ سیاست والا داغه مقام او مرتبه سمره بلندو بالا داغه مقام او مرتبه سمره بلندو بالای بیا ما ته وای چې زرا غو خبره کړه کوم دا به غیر دلیل ده دا پالتو ده بیا زما ست عقیده ولې ذهن ته ناراض بیا مونږ ولې په دې باندې پیګو زما ست په ذهن کې چا څه نه چیل چې مونږ نن د نبی د روزي مقام دومره کم کړه بعضی خلکو په زبانونو دیو جن ابن عمر ولال دے کعبه ته مخامخ ولال دے کعبه ستا مقام ډیر اوچت دے تا عظمت والای ته برکت والای ته عظمت والای ته عزت والای لیکن ستانه عزت من هغه مسلمان دے د کم پزله کی چې ایمان دے دا عقیده او نظریه زمام دا عقیده او نظریه ستام دا عقیده صحابي عبد الله بن عمر مو بیا ذهن تواچوا جما علم چې خبره کړه بغیر دلیل نه کری بات دلیل کړه فتاوا شامی کا فتوا ور کړه بغیر دلیل نه دور کړي دلیل ور کړه ته دلیل سره ابن عمر دے ابن عمر فرمای ادنا مسلمان د کوم پزله کې چې موجود ده ایمان هغه د کعبه نه اعلی ده د کعبه نه زیات عظمت والا ده یا وایا اجس ابن عمر رضی الله غلط ویلا فتوا لګه په شامی ملګوا په مولانا رحمان الله حقانی ملګوا په باچاخیل مفتی ملګوا اره لال ش فتوا ولګوا په صحابي د مصطفی ولګوا په ابن عمر ولګوا فتوا بچا ورغوا عبد الله بن عمر باندې ورغوا چاغه کعبه ته مخامخ ولال دی د الفاظ ورته واستوای د مؤمن تندخ کولول چې د کعبه طرفونه ما یو کول کړلی ابن عمر وای د کعبه نه زیات عزت والا عصمت والا مؤمن مسلمان دی بیا د مؤمن مسلمان تندخ کولول شرک دی لاس کولول شرک دی داغه سره محبت شرک دی او بیا چې په مؤمنانو کې اوچته درجه والای د چا په سینه کې د رب قران موجودي د چا په سینه کې الله قرآن موجود ده د چا پزله کې عشق د مصطفی موجود ده د ابن عمر د فتوی مطابق به داغه مقام او مرتبه څومره اوچه او دا موږ په دی وجه دا عقیده وایو د نبی علی السلام روزه هغه د ټولونه اعلی ده د نبی علی السلام د جسم سره کما خوره لګي دله دا خوره رب جنتی ګرځولا نبی علی السلام فرمای بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه اره یاد سات امتا کما عیسی د منبر زماره کور ما بین کدا دا د جنت اشاره په دې دلیل قران ورکي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ما د دې خاورې نه پیدا کړی دې خاورې کې بخخيږي مؤمن مسلمان کمی خاورې نه پیدا ده هغه خاورې کې خخيږي زما د نبی جسد مبارک رب العالمین د جنت الفردوس نه پیدا کړل په دې دلیل یو نه ده په دې هزار دلایل دي چې ذهن تواچوا الله د تمام انبیاء او جسمونه د جنت د خاورې پیدا کړل هغه کې د جنت خمیر ده زما د نبی په جسم کې د جنت الفردوس خمیر ده دلیل دا ده زما د نبی د جسم نه خوله روانه ده د نبی په خوله کې خوشبو ده اره کتا یاد ساتلی ستا ذهن کې د جنت په خاوره کې خوشبو ده دنیا په خاوره کې بدبو ده زما استاد جسم نه خوله سي دینه بدبو سي وجدارا دا د دنیا د خاورې نه پیدا ده د نبی د جسم نه خوله سي د هغه خولې نه خوشبو سي وجدارا د نبی جسم د جنت الفردوس نه پیدا ده جنت په خاوره کې خوشبو ده زما استاد پلاړو کې بیماری ده د کې جراثیم دي وجدارا دا د دنیا د خاورې نه پیدا ده دنیا په خاوره کې بیماری پرتره جراثیم پراته دي د نبی د خاور د نبی د لاړو نه شفا ملاويږي وجدارا د جنت خاوره ده جنت کې شفا پرتره د شریف کی روایت ده د تمام انبیاء کرامو داغه پسترګو باندې پټواله راځي د نبی سترګې پټيږي لیکن د نبی ځلن نه پټيږي وجدارا
د جنت مومن چې کله جنت ته لاړ شي د مومن سترګې به پټېږي لیکن د مومن زړه به یخي هلته تکلیف نشته تکاوت نشته کاروبار نشته په دې باندې خوب نه راولي دا د جنت صفت دی لیکن دنیا په خاوره کې تکلیف پروت دی دې کې مشکلات پراته دي په دې کې تکلیف پروت دی دې کې کاروبار شته زما او ستا جسم دنیا خاورې نه پیدا دی په زړه باندې هم خوب راځي په سترګو هم خوب راځي د نبي جسم مبارک د جنت د خاورې نه پیدا دی دې وجې نه په سترګو خوب راځي لیکن په زړه باندې خوب نه راځي زړه یخ دی د نبي په خوب باندې اودس نه ماتېږي د امتي په خوب باندې اودس ماتېږي د نبي زړه یخ دی دا وجه ده د امتي زړه مړ دی د امتي سترګې پټې دي په زړه باندې خوب دی په سترګو باندې خوب دی د نبي په سترګو خوب شته لیکن په زړه خوب دیو جناب د نبی په سترګو باندې پټواله راځي فضل پټواله ناراضي وجه دادا د نبی جسم رب العالمین جنت الفردوس نه پیدا کړل یا زين تواچوا کله چې د نبی جسم پیدا جنت الفردوس نه ده دیو جناب په نبی باندې مرګ راغله دا د امتی عقیده ده په نبی باندې مرګ راغله نبی دنیا نه تله لیکن چرته تله نبی عام خاور ته نه تله زما استاد جسم دنیا د خاورې نه پیدا دی دیو جن دنیا په خاورو کې پټېږي رب فرمای کمه خاورې نه پیدا کړی هغه خاوره کې به پټېږي هغه خاوره کې به خخېږي لیکن د نبی جسم مبارک رب د جنت د خاورې پیدا کړل دیو جن په نبی مرګ راغله نبی دنیا نه تله لیکن د جنت په عیسی کې پروت دی هغه د دنیا په خاوره کې نه دی پروت دا زماستان نظریه ده څنګه چې ضرب د جنت نه پیدا کړي اره زما جسم د صدیق اکبر جسم د فاروق اعظم جسم د یو خاورې نه پیدا دی یو خمیر پکې شامل دی یا یاد ساته جسم ابو بکرم په جنت عیسی کې دی وجه دادا خمیر هغه شامل دی کوم چې د نبی په جسم کې شامل دی عمرم د پیغمبر خواته د پند دی وجه دارا خمیر هغه شامل دی کوم چې د نبی په جسم کې شامل دی دیو جن دریوانه د جنت په عیسی کې دی زما استاد جسم د دنیا په عیسی کې دی د نبی جسم د جنت په عیسی کې دی نبی فرمای ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه اره دار جنت عیسی دا کم کې چې زد پن کېږم کم کې چې صدیق دفن کېږي کم کې چې فاروق دفن کېږي دریوانه په ورځ د قیامت د یو روضې نه برازي دریوان پر ورځ د قیامت د یو روضې نه برازي استاد انتدا قدم نظریه څنګه واسه اوس کله مسلمان نه عام سره ته پوسو کی د بیت المقدس د آزادۍ د پاره تاسو ولې دومره منډه وخی اور ته وای چونکی وجه دا چې دا بیت المقدس دا زما د نبی قبله پاتې شوی دا عیسی علی السلام ته ستاسو په نسبت زیات نږدې دا حضرت سلیمان دارالخلافه پاتې شوی دا سلیمان زمانه بي دی دیو جن موږ د بیت المقدس د پاره کوشش کو لیکن هغه بیت المقدس زما د نبی د روضې په مقابله کې سم نه دی توهین نه غنم لیکن زما د نبی روضه ډیر اعلی ده بیت المقدس د هغه په درجه کې ډیر کم دی دا د امت ټول متواتر عقیده ده بیا د يهودو اولنې سازش ده چې هغه د روضه رسول مقام ستا په نظر کې راوچی د دې روضه رسول لپاره درې ځل کوشش شوه دی چې د رسول الله علیه السلام جسد دین وایسته شي رب په دنیا خلکو ته خودلی چې خلک تباہ او برباد کړل دا یو واقعیا یو قاصد هغه دور کې خلافت عثمانیه چې کله ختم شو د نبی علی السلام د جسم مبارک سودان اعوذ بالله کړي و دي مسلمانانو د کوم عربو باندې چې تنن فخر کې او ته عرب دا کې دي عربو د رسول الله علی السلام د جسم مبارک سودا کړي و قاصد و دغلت چې کم کس مقرر د خادم وای د شپې کسان رال کودالي بیلچې ورسادي ولس اتلس کسانو او ماته وی که حل دی وایو متابع علی سربن قتلو وزي خلکم او نو ته د نبی علی السلام پر اوزه کار شروع کاو چې جسد مبارک د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم راوباس و هغه ولس وانه کسان دی کا د روزه ځان ترخ کو دي ختم کړي د روزه ته په باد نظر باندې نه ګوري د دې مقام بستا په نظر کې د ټولو نه بلندو بالای زمان نبی علیہ السلام پکې دفن دي د جنت صدا صحابه کرامو د
د دې حفاظت کړل اسلامي خلافتونو په دې باندې ځانونه قربان کړل موږ به د دې لپاره خپل جسم قربانو موږ به د دې لپاره خپل ځان قربانو د نبی علیه السلام د روزي حفاظت وکاو دا د چا روزه نه ده دا د عربو روزه نه ده دا زمونږ د نبی روزه ده او موږ خپل نبی ته به حیثیت د عربو زیات نږدې کمنګ د صحابه کرامو نقش قدم خپل کړی موږ د هغه عقیده او نظریه خپل کړی د نبی علی السلام په نظر کې د وسنو عربو بیا هیڅ قدر او قیمت بنئ سما استا قدر او قیمت وای ما ته نبی علی السلام ته نږدې خو واجب دی چې موږ د نبی علی السلام د روزي سمینه محبت ساتو دا غي سره د دې دفاع ذهن کې ساتو کمنګ د بیت المقدس د پاره دومره کوشش کو دا غي سل ګونه کوشش زیات د رسول اقدس د روزي د حفاظت د فرمای منظرنی قبری چاچی زما د دې روزي زیارت وکراغه زما د قبر زیارت لا زموږ په ورځ د قیامت شفاعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته مقام د روزي رسول خودل شفاعت په ورځ د قیامت غریات ساته اعمال نه چلیږي اعمال ستاپ ذهن کې دی او قدر قیمت د ټیک دا اعمال موږ منو چې ډیر اعلی دي لیکن یاد ساته په ورځ د قیامت د انبیاء په شان اعمال هیڅ چا سنشتا ابن نفسي چغوي نبی علیہ السلام ته چې موږ محتاج په وجه د شفاعت یا رسول الله زموږ شفاعت رب توکا دا موږ خپل نبی ته وای په ورځ د قیامت یا وایا موږ داغه دروزي دیدار لسلار شو نبی علیہ السلام په خپل وجه به شفاعت کوم دروزي مقام به ټولو نه زیات زموږ په نظر کې اوچت